دا درېیم تپوس دی چې یو سړي پس تر مرګ نه یعنې یو سړی وفات شو د هغه د مرګ نه پس د هغه یو بله ښځه هم کړې وه د هغه بچي و نو آیا د دغې ښځې چې کومه خفیه واده کړی او چې کومه موجود ده یعنې دوه ښځې شوې ده د دې ښځو او د بچو منځ کې به دا مال متروکه څنګه تقسیمیږي د دې لږ وضاحت پکار دی. دا خو لازمي خبره ده چې دویمه ښځه یې شته او اولاد یې شته اورې نو هغه اولاد د خپل پلار معلوم دی هغه ښځې د خپل خاوند معلوم دی بس دا حقدار دي او میراث د دې پلار نه اولاد وړی شي او دا ښځه د خپل خاوند نه میراث وړی شي ضروري خو نه ده چې نور عوام د چمګاونډې خبر شي یا دا خو ده او د هغې مسله ده تحقیق خو دا نه به چې هغې به ووایي چې دا زمونږ پلار دی ماشومان به ووایي اولاد به ووایي ښځه به ووایي چې زما خاوند دی او دا زما بچي دي د سره مونږ نکاح شوی یا بل ملک کې شوی یا دلته پټ پښتنو کې خو مصیبت دا دی چې دویمه ښځه هم نشي کولی ځکه دویمه ښځه اکثر دی پټه کوي دا ښکاره شي نو هغه خو د هغې حق جوړېږي ثبوت دپاره خو هم دغه د اولاد هغه ګواهي شوه که نه خبره شوه او د ښځې دا ګواهي یوه خبره شوه چې دا زما خاوند ما سره په دې وخت کې نکاح کړی دی او زمونږ پلار دی